نو سینه د پکار چې کار کوله نو سی والی جیبونه ډک کی پیسې والی بیا د پرېکلو کې روډ ماته او جوړونه طریقې نشته کوټونه روان دي خلک خو ګرځي لګي خو دې ته نه ګوري لګي چې دا څه مسل دي دوه میاشتې نو دا د کې روزانه اکسیډنټ کیږي روزانه رکشا کیږي چې څل کله حساب وشي نو حکومت راوشي بالکل مړ حکومت بل کینټیریا دی جو سی ته پته دی جی 7 ته پته ټول روزانه کیږي او روزانه خاص کر سکول ټایم کې او ایمرجنسي ټایم کې دا بالکل روډ بلاک کی سار نه 10 بجې پورې بلاک بیا کولاو شي بیا مقام بلاک کی نو دا تاسو مهرباني وکاو چې کوم کنسلټنټ ایریا دی کوم سی ان ډبلیو جو هغه د مواصلات ولا دی کوم دفتر ولا دی هغه په کار دی من اکشن والی او سب دی فند نه دوکي صاحب دی پړنه دا ګوره پایپ لاین خو دې بچاو کو ګیس ولا ډیر ښه انیشیټیو خو دا روډ خراب کړو صحیح ده اوس موجوده کوم سیاسي لیډران ګورو هغه خپل کوم افراتفری دا سیاسي ماحول دی هغه کې سرګرم دي خو دې شي کې بيخي خاموش زه بالکل د سنجو ټي وي په 107 سره په دې ماغه سره دا مازر کو چیرې دوته انوسی ویلې ور کړی دا پهله انوسی نه د پکار چې کار کوله انوسی والی جیبونه ډک کی پیسې والی بیا د پرېکلو دا پکار چې مواصلات حکومت کنسلټنټ ایکشن دا یو دا غدا والی د من ایکشن سوموټو ایکشن دا والی بس اوس موجوده چې کوم تنظیم دی هغه ته بسوي هغه ته زه دا وایم چې تاسو راشي خپل بچونه خطر نه غنه اوډر شي خپل حیثیت نه اوډر شي تاسو کو موټرو کې یا تاسو سره ټریفیک ولا وی هغه تاسو راشي دا عام پبلک تاثیرات وګورئ چې داسي خاص کر منځ ټیم کې جمعې باندې بالکل دا روډ بلاک وي بالکل نور زه دا خبره کوم چې تاسو کوم غدي دا انجینران یا غدي سی ان ډبلیو ولا روډ ولا چې کوم کټینګ شوی دی کوم د پایپ لاین په کار چې دا زر تر زر غکی ارورجان دار سره شریک چې دا روډ تقریبا میاش وجه د خراب روډ ده سم مسائل دي دی وجه نه تاسو دا وګوره کنه د څوره ټریفیک جمع شوی د سکول ټایم شي دي خپل لګاونو زیر نه وي ډېر زیات تکلیف ده خلکو ته مو تم د مارکیټ د خلک راشي دي خخوي 2 غنټې 3 غنټې دي ټریفیک جام وي د مین وجوهات د چې کوم پایپ لاین تیر شوم دا پایپ لاین یا چوله دا خو غمه راته جوړ کړی دا ته چې خکار د بد جوړ کړی کار نه بد جوړ کړی دا پوه شي چې مزید بس شریک وي چې رس کول پکار په دې باندې زر نظر کارو کې نو مخبو وي کنه مخ کوټونه روان روډ خراب شوی دی تقریبا میاش شو سو کې د پښتنې نشته د حواله سره بس شریک बस भाईजान my name Abdul Waib da और मेरा ज़हीन belongs to basically the Kohatiyam no road po wali sara bozo first of all da em che da mule main road da walda da yo first of all bas da em chimu hospital ta din le resi no ambulances वगैरह हम सी no काफी तर difficulties भी che खल को तम खल के फेस कई उमी खलम फेस को mule main road da bazar ta di sursu no guru ډیر رشي no دینه علاوه نورم څه خلک ایمرجنسي کې دل شي نو ډیر زیات روډ خراب ده مطلب چې دې باندې کار وشتلو نو ګورنمنت ته مو درخواست ده چې دې باندې پراپر به دوباره کارو کی او دا ریډي شي خلکو ته د ډیفیکلټیز نه فیس کوي صحیح شی مات یا ته جوړونه نشته ګوره او بازار کې روډ ماته او جوړونه طریقې نشته د حواله سره څومره تکلیفات دي تاسو سم ډرایور حضرات عمره گاڑی تو خلکو تکلیف ده کنه چې سوارلی لاندې کوزيږي مې خیر اوسه پیدل راخي پاسه گاڑی نه پریدي دا روډ اور دا پایپ لاین چې مطلب کوم چاولې کنه اول خو موږ درو ته دا پکار ده چې مطلب سره کې کوارډینیشن کلاړ شي کنه لکه مطلب دا سدا چې دوه لکه مطلب پایپ لاین چاولو نو پکار و چې روډ ولا سره کوارډینیشن کړه وي هغه سره خبره د سیمنس کې کړي وي چې مطلب یو طریقې سره کنه تاسو ګوره اوس کالج چھٹی کې دو ټایم دا کنه نو دې ټایم کې چې چھٹی شي نو مختال تک ټریفک کم جام شي اور फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं संजय टीवी को ये अप्रिसिएशन दूंगा कि वो ये वॉइस जो है वो रेस कर रहे हैं इसके बाद सड़क के हवाले से तो ये एक बेहतर मैं कहूँगा कि एक ऐसा अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने पाइपलाइन का काम किया है लेकिन अब गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि अब ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करें क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से ना बहुत मुश्किलात होती हैं मैं स्टूडेंट हूँ कस्ट यूनिवर्सिटी का मैं जब भी वापस आता हूँ बाज़ार या कहीं तो मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक बहुत जैम होती है तो उसकी वजह से बहुत सी इमरजेंसीज भी हो सकती हैं लोगों की तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो अपने जो है सिटीजन के लिए जो मुश्किलात हैं उसमें आसानियाँ पैदा करें जी قدرمنو دغه صورتحال د خلکو خبرې متو سره شریک کې چې کوهاټ عوام سوي نه واغیم تاسو سره شریک کړه خو سمرم چې سیاسي شخصیت دي یو ځل بیا به غوز د ځکه یا دهانی غو ته کوم چې د پایپ لاین چې بچاو شو کېرن چې ډیر زیات خې نشیټیو خو دې سره سره کوم نه کده روډ جوړ شنو عوام ته به نور هم سہولت جوړ شي او ځا روډ خراب شوی دی عوام ډیر زیات په زحمت کې کوم ګورو نو دغه خلک د لکونو اډورټایزمنت کوي لګیا دي خو دغه اړخته لګوندې سوچ کې نو د عوام ډیر غټه مسله دا هم حل کېدای شي
قدرمنو امید لرم چې دغه پروګرام به تاسو خوښ شوی وي ان شاء الله ملاویږو به یو نوي پروګرام سره تر هغې پورې ما ته او زما کیمرامین وقار بنګش سره راکړئ اجازه د لوی خدای په امان